نو دغه ویډیو زما سره ضرور وګورئ او بیا د هغې نه بعد در سره پې خبرې کوم. د محمد بن عبدالوهاب نجدي په باره کې چې د دارالعلوم دیوبند موجوده فتوا د محمد بن عبدالوهاب نجدي په باره کې سره اصولو کې د اهل سنت سره تعلق ساتي او په فروع کې د امام احمد بن حنبل مقلد د دارالعلوم دیوبند جواب دی. نمبر 2 اول زموږ علماء دیوبند ته چې کم اطلاعات را رسیدلی او چې هغه د مسلمانانو مال مباح ګڼي، د مسلمانانو عزت مباح ګڼي، تکفیر کوي د مسلمانانو، یعنی کم اطلاعات چې هغوی ته را رسیدلی او د هغه دستیاب معلوماتو په بنیاد هغوی خپل موقف اول ظاهر کړی و چې خارجي دی. بیا وروسته چې کله علماء دیوبند د اهل نجد سره نجدیانو سره د محمد بن عبدالوهاب نجدي د پیروکارانو سره واسطه راغله، تعلق پیدا شو، تګ را تګ تعلقات جوړ شو، علماء دیوبند دغه خپلې فتوې نه رجوع وکړله. مولانا منظور احمد نعماني صاحب رحمه الله په دې باندې مستقل رساله لیکلې ده د اکابر علماء دیوبند او د هغوی د تابعداري کوونکو دا لکه مونږ چې یو کم چې تاسو بریلیان سیفیان یې شرک په ګن کې اخته یې نو هغه تاسو هم در باندې بد لګېږي ځکه توحید خدمت یې کړی دی. دعوه د دیوبند مه کوه، د دیوبند په لارم نه روان. د دیوبند جماعاتو فیصله دا ده چې د محمد بن عبدالوهاب نجدي تابعدار چې کوم دی دا د خوارجو جماعت دی. عقاید علماء دیوبند دا لیکلي، فتاوی علماء دیوبند دا لیکلي، نحن نفتي في حقهم بما افتى به الشامي. د وهابیانو متعلق زمونږ دغه فتوا ده کومه فتوا چې علامه شامي ورکړې ده. علامه شامي په 3 جلد کتاب البغات والخوارج د شامي کې خوارج ګڼلي دي. ته ورته خوارج نه وایې، ته ورته اهل سنت وایې، ستا دغه عقیده ده. نو زما چیلنج دی، بیا چیلنج دی، بیا چیلنج دی چې نر شئ زمونږ د سیفیانو او دا اخوندزاده پیر چې خراساني پیر سیف الرحمن رحمت الله علیه مبارک په ذات کې یوه د شریعت مخالف جرح پیدا کوي، داسې ځای پیدا کوي. راشه زه دې عقیده در وښیم. تا نه خو طالبان لا خبر نه دي چې ته څه بلایې. ته اوسه پورې په دې نه پوهېږي ته شیعه ته اهل سنت وایې، ته وهابي ته اهل سنت وایې. دعوه کې زه حنفي یم، ستا د حنفیت فتاوی شامي په 3 جلد کې لیکي چې د محمد بن عبدالوهاب نجدي تابعداران دا د خوارجو جماعت دی. ته ورته اهل سنت وایې. ورشئ سبا ته ورشئ، یو کس ورته کښېنئ دغې ملا ته ورته ووایه چې دا وهابیان اهل سنت دي که نه دي. دی دې درته ووایي چې دا خوارج دي، تا ته به پته ولګي چې دا وهابي دی که دا سني دي. داسې مواضع هم راغلي دي چې زما او ستا شرکت په یو مسجد کې راغلی او د مسجد په یو دروازه زه راننوت یم، په دویمه ته تښتېدلی وې، خو ناسته وي په هغه موضع کې که نه. داسې جلسې راغلي دي چې جلسې ته زما ننوتلو په هغه دروازه ستا تښتېدلو، هغه ځای کې به ناست وي که نه خلاف شریعت که زما یوه ذره زما په مکالمو زما په کیسټو کې 900 کیسټې زما د بیان بازار کې خرڅېږي، یوه واخله هغې کې خلاف د اهل سنت جزیه پیدا که نه شه. ضد مه کوه، عناد مه کوه. نقطه پیدا کړه چې یاره د غلام حضرت ملا صاحب دا خبره د اهل سنت د دې کتاب خلاف ده، او یا به زه پیدا کړم درکې ستا د شرع قاید په درس کې طالبان ما ته راځي او هغوی ما ته څه خبره کوي. مولانا صاحب وایي چې دا 2 3 ډلې چې جوړېږي دا د ټول امت کې یهودیان او عیسویان چې ټول راغونډ کړي نو دا پکې جوړېږي، او زمونږ امت کې چې څومره وهابیان دي او شیعګان دي دا ټول اهل سنت دي. ستا خو دغه عقیده ده. راشه زه دې عقیده در وښیم. تا نه خو طالبان لا خبر نه دي چې ته څه بلایې. ته اوسه پورې په دې نه پوهېږې وهابي ته اهل سنت وایې. دعوه کې زه حنفي یم، ستا د حنفیت فتاوی شامي په 3 جلد کې لیکي چې د محمد بن عبدالوهاب نجدي تابعداران دا د خوارجو جماعت دی. ته ورته اهل سنت وایې. ورشئ سبا ته ورشئ، یو کس ورته کښېنئ دغې ملا ته ورته ووایه چې دا وهابیان اهل سنت دي که نه دي. دی دې درته ووایي چې دا خوارج دي، تا ته به پته ولګي چې دا وهابي دی که دا سني دي. نو زما چیلنج دی، بیا چیلنج دی، بیا چیلنج دی.